ولقد علمتم الذين اعتدوا تحقیق توستا علم دا او توس خبر یای د هغه خلکو بری کی چې هغه تجاوز وکړال منکم توس کی چې کوم خلقو هغه فی السبت دی هفته ول ریز منت فقلنا لهم بمج هغه توي چې توس جوړ شي کونو کردتن خاسئین بزوگون بدترا بد شکلا فجعلناها نکالا لما بین یدیها او دا مرجو کړل انجام عبرت او خلقو د پرا چې اغا د سراهم وما خلفها او چې د سټ ترتون کیو وموعظه للمتقین او پدې کې یو واعظ دا یو نصیحت تا للمتقین او خلقو د پرا چې اغا الله نه ډریدون کی دي بنی اسرائیل د دو خبر شروع مختلف خبرې د دې تیر شولې الله پاک د دغه بنی اسرائیلو یو غروپ خبره بیا وکړه پیله دایمنه دا خبرې تیر شولې چې به الله پاک دایمنه غار پوسنه کوی تور پوسنه ور ودروال او چې کړهل پو چې کته سي د الله حکم نه منه تورات نه منه او تورات کی چې څومره احکامات دي د کې علی دوری کوي به تو سه انجام داوي بیا الله پاک ته چې تو سه دا تورات مضبوطه سره ونسي شاید چې تو سه الله نه وډر شي الله پاک دې بیا معاف کړه د غیمنته الله پاک دې دغه يهود چې هغه بزون توي چې موږ خو ډېر تکړایو د موږ نسل چې دا غاه ډېر تکړه ده موږ ډېر وټ انجام ولایو ډېر فضیلت ولا خلک یو هغه بره کې الله پاک دې ایوا بل مسله پیش کړه چې تاسو پیله چې کوم خلک وو هغه ته منع کړل شوی وا چې هفته پرېز به تاسو د میونو شکر نه کوي کافته پرېز به هغه خلکو د میونو شکر وکړه الله پاک دې هغه شکلونه چې دی دا مسخ کړل دونه بيزوګون جوړ کړل مفسرین دې واقعي باره کې دا خبره لیکلې ده چې دا واقعیا د حضرت داوود علیه السلام په وخت کې پیښ شوی و خو لیکن موسی علیه السلام په ذریعہ سره د ته دا حکم و چې هفته پرېز چې تاسو افطار ارسی هغه کې به تاسو صرف عبادت کوئ عبادت نه علاوه نور چې دنیوي چارې دي یا څومره تجارت تداب نه کوئ ادا د داوود علیه السلام وخت ولا واقعي اریو د کړلا چې داوود علیه السلام الله پاک ډېر عظیم شان نبی تیر شو ده الله پاک نیم انبیا داسې تیر شوی دي نیم پیغمبرون رسولون داسې تیر شوی دي چې اغا نبیون هو اسرا حکمرانون هو بادشاہون هو هغه کې داوود علیه السلام د چې الله پاک نبوت هیر کړو اسرا دته بادشاہي او حکومت هیر کړو دا رنګي اسرا سليمان علیه السلام د چې هغه نبی هوا او اسرا هغه بادشاہ هوا حکومت هندي او دا غرنګي حضرت یوسف علیه السلام دا چې یوسف علیه السلام د الله نبی هوا او الله پاک هغه ته حکومت او بادشاہي هیر کړي وا او دا غرنګي موسی علیه السلام هدا چې د الله نبی هوا به الله پاک یو وخت کې مشري او په کوم باندې حکمرانی او حکومت او بادشاہي هیر کړي وا نبی علیه السلام نبی او رسول و حضرت جبرائیل علیہ السلام الله پاک اتروستوال پاته نو کړه چې محمدا ته کوم طرز ولا زندگی خوشای صرف نبوت ولا یا نبوت سرا د حکمرانی او د بادشاہي او د مشرۍ ولا نو نبی علیہ السلام اتوي چې نه زه هغه زندگی تیرم هغه زندگی خوشم چې زه د تو عبادت گزار بندا جوړو حالانکه د نبی علیہ السلام مقام ډیر ورته بهرحال خدا د الله پاک سیستم د نو الله پاک داوود علیہ السلام ته چې څنګه بدشیر کړو داسې نور کمالات یې کړیو داوود علیہ السلام چې کلا زبور شروع کړل زبور تلاوت به کول نو هغه کې به مرغې ودرېدلې داوود علیہ السلام به داسې سیر جوړ کړل په چشمو کې او په نیرونو کې سمندرونو کې او بچي وي هغه به هم ودرېدل هغه به مخکې نتللې
او دا بوټي دا څومره جمادات چې دا باندې داوود علیه السلام دی زبور دی دی چې څو پرې ودی زبور یال هغه رسې ودا شیونه ایلو او الله پاک یو دا طاقت خیر کړو چې دا اوس پنه چې دو اوس پنه والنا له الحديد دا به لو سره داسې موړو ټوکړه چې څنګه بودی جوړول هغه سي به جوړ کړل لکه نو چې اوس پنه توای یا موړ پکې ولې یا څای نه جوړای هغه په پیله ګرمای ولې کای به پور بیا به داوود علیه السلام دې پر نرم وا او ټولو نه پیله زیرا چې جوړ کړي دو جان کې هغه داوود علیه السلام جوړ کړي وا هغه ټیم کې به د تیر او د نزی جنگونو به هغه خلکو جنگجو به وچولا لکه څنګه چې نن مشکوټ وچو وسکوټ وچو یا څومره د نن سبا چې بلډ پروف جیکټونه دي دا چې دا ټول ابتداء دا څومره نقل چې کیږي څومره ترقی کرسي په دا بم پروف کرسي کا بلډ پروف ارسي کا واټر پروف ارسي چې څومره جیکټونه ارسي شکل هغه د چې کوم داوود علیه السلام کړو نو داوود علیه السلام ته الله پاک حکمرانی غوټه کړو دا غرانګي اوس څومره کشته دي بیري جزونه دي دا چې پیله ځالي چا جوړ کړي هغه نوح علیه السلام ته اوس که ساينس ډېر ترقی وکي ډېر خلک دعا وکي چې دا دان دي خو شیب په دا هغه ته اختیاري چې کوم هغه نوح علیه السلام هغه اختیار کړو او هغه جوړ کړو شکل صورت تر کړو بهرحال د داوود علیه السلام په وخت کې دا واقعا و چې داوود علیه السلام د قوم چې و هر قوم دې پر ایوای وارث چې واغه مختص وا دا يهوديون چې اې دې پر افتریز وا یوم السبت اته لکشي خلایریز دې پر داوا چې دې به صرف د الله عبادت کې پدې کې به هیڅ قسمت کاروبار تجارت وغیرہ هیڅ شابه نه کوي دا رنګي عیسایونو دې پر یوم الاحد د اتوار ریز دو چې اتوار پورې زه بده څه شر کوي صرف د الله عبادت وکړي نن چې څومره پریکټیسینګ جوز دي هغه يهوديون دي هغه هفته پورې زه هیڅ کاروبار نه کوي هیڅ تجارت نه کوي صرف هغه خپل دین او خپل کوم طریقې دو هغه من عبادت کوي خو لیکن دی امت ته پر الله پاک جمعه رس چې دو مختص کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سید الایام یوم الجمعه چې جمعه ریس چې دو دا ټولو ریزو سردار دو او په دې ریز آدم علیه السلام الله پاک پیدا کړو او په دې ریز من ادخل الجنه جنت کې ها آدم علیه السلام الله پاک داخل کړه جنت ته پیدا کړه هم جنت ته داخل کړه نو ټولو چې څنګه پیله امتونو ته ایوای وریز عبادت ته پر مختص وا دی امت ته د جمعې ریز مختص شوه ولیکن مخکې کومونو تداوا چې هغه مونږ بالکل پابندي و چې هغه پورا ریس کې څه کاروبار تجارت نشول کول دی امت تدا نرمیدو پکې چې جمعه اذان وشي باز دا د هر شاپری دی جمعه تحرید شروع کیږي جمعه الموز وشي بیا غانا بعد ددا بیا پیلاو شي فن تشرو فی الارض ځکه کې دا پیلاو شي او د الله پاک فضل د تلاش کی دی امت منته دا نرمی دو بهرحال دی الله پاک من کړل چې هفته پورې بتوس دا مایونو د شکر چې دا بونه کوي الله پاک مایونو ته دا حکم وکړل چې هفته پورې بتوس صرف دی ابو په ستا منته په سرسې نور چې څومره ریزي دي هغه کې بتوس دی سمندر نون دی ته کې اوسېږي نو پورا افتاب دای میون لټول مچلی به لټول اشکور ته وتل مچلی بنون دینه په سرتل لینا افته پرېز بو به دا پوسای ته روغلی نو الله پاک منی کړیو بده دا ډیر بعد ومنل چې الله پاک په دې کې څه دي چې موږ اوس افته پرېز شکور نه منی کوي الله پاک امتحان وکړه نو دې هلا وکړه د هلا شروع کړل دا چې چال به وکړل چې کوم نیرون ورغلی او غانه بیل کډه وایي لشکې منټ تلې به یو کاسه تک شنواله چې کله چې دالته مېون روشي شي ډېر روشي بیا ودا پول چې دا بتوسبان کې دل بند چې دا وبسبان کې بس دا نیر چې دا بان کې چې دا بیا واپس نشي نتله د مېون چې دی دا واپس نشي پیله داسې څو کسانو چې وو پټه پټه داسې کول خو به چې هغه هفته پورې زروغل مایون به په خپل بوونه به لوړل دا څه خبره تلله ټول وا قبيله چې هغه په دې کې مبتلا شو ټول خبره دا پیلاو شو حتی چې هفته پورې بو تجارت هدي شکور دغه د مچلی کاروبار به شروع شو
نو بیا الله پاک دیتا سزا ورکړه. سزا یې ورکړه، سزا الله پاک دا ورکړه فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين چې د شکلونه بدل کړل بيزوګیو ته. خو لیکن دا کې درې قسمه خلک یو خلک هغه چې هغه به بالکل هفته پرې د الله حکم پابندي کوله او وی چې الله چې څه فیصله دا هغه کې موږ د پر اخر ده. نیم خلک داسې و چې کوم خلکو به چې دا بیلې بیلې هلي اختیارولې هفته پرې به تجاوز کول هغه ته به چې داسې تو سما کوي امر بالمعروف نهي عن المنکر به کوي. او یو خلک پکې داسې و چې هغه به نخپل په دې عمل کول او نه به د چا خبره منله، حکم به الله نه منل، بس خپل بلګیاو. بیا به دا هیله پکې شروع کړل چې هفته ریس چې وا ریز به نه کوله چې څرنګه بشپا شروع شوله بیا ودای بیا شکور شروع کړه بیا ودای وی چې اوس خو هفته ریس چې دوه اته شدو 13 دوس خدای اتوار شپادو نو الله پاک دینه بيزوګون جوړ کړ. کله چې انسان مسخ کیږي علماء دغه 3 صورتونه لیکلي چې انسان مسخ کیږي بدلیږي. یو صورت دا لیکل چې بالکل مسخ شي چې لکه اوس دا انسان دا دینه وشه جوړ شي بس بالکل سره داسې وینه. یو مسخ سوری دا چې انسان شکل بيزوګونو ته کنورټ شي ادا بيزوګونو په شیپ کې چینج شي. نو دې منته دا مسخ رغولم چې اننه د عقل سمج شعور دا څومره خبره چې وی هغه انسان ولا خدای کیو ولیکن الله پاک دې شکلونه چې دی هغه بدل کړل. شپې چې دی ودا کېدل انسانون وو او چې سبیر چې کېدل به دې شکلونه دی بيزوګونو غونډیو چې کوم نرینا او هغه نر بيزوګونو چې کوم زنانا وي هغه شړې بيزوګي نه جوړي وي. بیا به وبل تکتل پویدل بو خپل پردا هغه منی بو پویدل هر چی منی بو پویدل بعد به جړل به اچانو. درې ورځې رسیدې دغه سه حال و. درې ورځې نه بعد الله پاک دې ختم کړ. دې منتنن خلک کی چې یره دا څرنګه کېدل شي چې یو انسان دا دینه بيزو جوړ شي. نو دا دې الله پاک عذاب او هغه مسکل الله پاک خرج شا کول شي. او اشاره چې د نن کومه خلک د ډیور نظریه پیش کوي دارو نظریه چې کومه پیش کوي چې هغه چې انسان تر پیله بيزو او ترقی کوله انسان جوړ شو. نو چې انسان بيزو نه ترقی کوي دا انسان جوړیدا شي به چې روغ انسان د چې د کردار د اخلاق هغه د بلندۍ په بجای پسته او تنزلای طرف ته چې به دینه بيزو څرنګه نشي جوړول. بهرحال الله پاک دایمن دا عذاب وروستات بس ختم شو. نیم خلک چې دا نن چې د کوم بيزوګون دي هغه دا نسل لا خو لیکن دا خبره صحیح نه ده. دا هغه نسل نه ده. دا چې کوم بيزوګون دي دا پیله وخت نه روندي هغه منته خو یو دی الله پاک افت او عذاب هغه ملا شو. خو لیکن دی امت ته من حيث القوم من حيث الامت دا شینه په دایمه تنی په دایبه داسې عذاب نه وي لکه څنګه چې پیله کومونو. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظه للمتقین. الای چې دا انجام موږ د وجه جوړ کړ چې د مخ کې څومره خلق رمون دي یا د سره مخ څومره خلق یو ورستو د افسر رمون دي چې اغا دینه عبرت وخلی چې الله وشي نه معنا کړي دو هغه کې بچو چورا نه کوي چونکه الله حکم داو چې هفته پر شکر ما کوي د هغه شکر کې هیله بلې بهاني جوړ کړي دی الله حکم مزه کې جوړ کړ او تور طریقې ته بدل کړي الله پاک دې شکلونه بدل کړي. ظاهرا چې د څنګه هیله بهاني جوړ کړي الله پاک په ظاهرا دې شکلونه هغه سي دې بيزګونو شکلونه ته وړول. وموعظه للمتقين او دې کې نصيحت ته واز د هغه خلکو لپاره چې هغه تقوا دار دي هغه الله نه ډریدونکي دي. بهرحال نو دوی سبق دا چې انسان دا د الله چې کوم حکم دا هغه منده سره تسلیم خمي او خپل سر ټیټ کی هغه منی هغه کې چون چرانه کوي. دا سه مخ کې وا چې ترنګ دغه بنی اسرائیلو یو بل حکم کې چون چرا وکړل هغه منی وا وکيارونه ان شاء الله سبب خبره کو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.